ساجد مشوانی چونکه سابقه وی پیم دی دغه د خاندان خدمات دغه د رور خدمات په دغه وارډ په دغه رسالپور بلکې دغه رور خدای الله وبخي پوره حلقه پوره ضلع کې خدمات پی ټی آی د پاره نو د هغې یو خانداني بیس هم شته سیاسي خدمات هم کړي دي د هغه د وفات نه پس بیا ساجد چې وی پی شو د هغه ځان له یو کرکټر د ډېر لوی خدمات دي د پی ټی آی د پاره او د رسالپور خلکو د پاره خاص کر چې هغه په تیر ګورنمنټ کې چې وفاق کې د نون لیگ حکومتو په دغه کې موږ د اپوزیشن د وی پی ناستو د اپوزیشن پارټۍ او فندونو کمې مو سره د هغې باوجود هغه د عوامو خدمت کړی دی او دغه بیس باندې موږ هغه ته چې دی نو د ټیکټ هغه ورکو په وارډ 3 زموږ پی ټی آی صدر صاحب اورنګزیب خان مومن یو داسې هستي ده چې هغه د پیپلز پارټۍ د وختونه د بی بی شهید الله دې وبخي د هغه وختونه د یو سیاسي ورکر کارکون دی شو د عدنان خټک وارډ 2 کینټ سره نو هلته هم موږ سره تقریبا 3 کینډیډیټس وو د هغوی درخواستونه او شوقې لرلو پارټۍ سره او هغوی کېناستو مشاورت وکړو عدنان موجي صرف په دې یو څو خبرو موږ سلیکټ کړو یو خو هغه هلته اوسیږي بل دغه چې دی نو یو مطلب هغه جانانه غونته کې کس نی بس یار چا لکه دا نه ګوري چې پارټي ده ا د علاقې د خپل د وارډ د خلکو خدمت داسې کوي چې لکه دا نه ده چې دا د ما پی ټی آی کې دغه دی بس هغه هر چا سره خدمت کوي نو هرډلز مونږ ته شته مسلې شته او مسلې مونږ ته د اپوزیشن نه نشته خو یو چند کسان دي د هغوی طرف نه چې دی لکه مطلب دغه د زمونږ په پارټۍ کې دننه لکه انتشار یا سازش کولو پی ټی آی ګوره اپوزیشن یې نشي والی پی ټی آی والی شي دا تاسو په ضمني کې موکته دا ستاسو وړاندې دي نو دا ځلم دا بی ډي الیکشن چونکې د الیکشن یو موسم شروع شو بیا یو موسم رالو د الیکشن او د بی ډي دې نه پس دا نور بلدیات دي د تحصیل او د یونین کونسل په سطح نو دا د هغې شروعات دی نو چونکې اپوزیشن ویني چې موږ خپله خو ګټلی نه شو نو دي خپلو کې موږ لکه تقسیم شي دي خپلو کې ډیوایډ شي ډیوایډ اینډ رول والا فارمولا هغې استعمالوي خو انشاءالله دې سازشونو کې به هغوی کامیابیږي به نه السلام علیکم ګرانو کتونکو زم تفهیم نن موجود ما عامر سلیم بھائی رسالپور کنټونمنټ بورډ الیکشن چې کوم دې ټایم کې را روان دی کېږي به د دې چیف ارګنایزر هم دی د وزیر دفاع پرویز خټک صاحب د طرف نه نو هغې سره به د دې الیکشن حوالې سره یو څو خبرې کوو دا کوم ټیم راوتی دی پرویز خټک صاحب د طرف نه چونکې وزارت دفاع هم د کنټونمنټ بورډ د دې کوم خدمات دي په کومو صلاحیتونو دا خلک به ووټ ورکوي او د دوی توقعات څه دي امیر سلیم بھائی کنټونمنټ بورډ د الیکشن وزیر دفاع پرویز خټک د پی ټی آی موجوده امیدواران دا ټول سوال دی اول خو زه د ټولو مینوالو ته السلام علیکم او حافظ بھائی تاسو ډېر ښکلی سوال وکړو د دې پارټۍ باره کې د کینډیډیټس باره کې بیا وزارت دفاع نو چونکې خبره داسې ده کله د میدان لګي که هغه د پهلواني وي که هغه د سیاست وي که هغه د کھیل وي نو هر ټیم دا کوشش چې هغوی سره تکړه کلاړیان وي موږ سره په دې رسالپور کې ګڼ شمېر ملګري وو شوق یې لرلو بل پکې نوي هلکان وو هغوی موږ ته لکه هغوی شوق وو چې موږ دا الیکشن وکړو دی پې راهیلډ کړو که نه او مشرانو ته د دې درخواستونه هم راله په دې ډېر مشاورت وشو میټینګز وشو خو چونکې موږ هم غواړو پی ټی آی دا ګورنمنټ پارټي ده موږ ښه کینډیډیټس مقابله کې کوز کړو او موږ دا الیکشن وګټو نو د دې دپاره موږ چې کوم دی نو ساجد مشوانی چونکې سابقه وی پیم دی د هغه د خاندان خدمات د هغه د رور خدمات په دغه وارډ په دغه رسالپور بلکې د هغه رور خدای الله وبخي پوره حلقه پوره ضلع کې خدمات پی ټی آی دپاره نو د هغوی یو خانداني بیس هم شته سیاسي خدمات هم کړي دي د هغه د وفات نه پس بیا ساجد چې وی پی شو د هغه ځان له یو کرکټر د ډېر لوی خدمات دي د پی ټی آی دپاره او د رسالپور خلکو دپاره خاص کر چې هغه په تیر ګورنمنټ کې چې وفاق کې د نون لیگ حکومتو په دغه کې موږ د اپوزیشن د وی پی ناستو د اپوزیشن پارټۍ او فندونو کمې مو سره د هغې باوجود هغه د عوامو خدمت کړی دی او دغه بیس باندې موږ هغه ته چې دی نو
د ټیکټ هغه ورکو. هغې نه پس به مونږ راشو جي په واټ 3 باندې. نو په واټ 3 زمونږ پی ټی آی صدر صاحب اورنګزیب خان مومن یو داسې علاقې ده چې هغه د پیپلز پارټۍ د وختونه د بی بي شهید الله دې وبخي د هغه وختونه د یو سیاسي ورکر کارکون دی. ټیک شو ډېر خدمات یې کړي د دې علاقې دپاره او محنت یې کړی دی. نن چې هغه ته کوم مقام میلاو دی بعض خلک وي چې هغوی لکه یو سیاسي خاندان کې لا دغه شي یو تیار پلیټ کې ورته یو شی میلاو شي. خو زمونږ د صدر صاحب ډېر زیات خدمات کړي دي. خپل نوم د خپله ګټلی دی په دغه علاقه کې، په سیاست کې، په پارټو کې. او د دې خدمات او باقي نه علاوه لاست الیکشن کې هغه رنر اپ چونکې هغې کې څه مسلې شوې وې داسې دانلي او دغه نو هغه الیکشن هغه لکه بیللي په 4 ووټونو خو مطلب ووټ یې کافي ووټ یو. نو دا ځل هغوی چونکې سینیارټي باندې او پی ټی آی پریزیډنټ د خدمات دي نو هغوی ته مو ټیکټ عوام خو جي هغه خو داسې ده چې د هغه اجرا د عوامو دپاره د سار نه والي ماسخوتن 1-2 پورې کولاو وي. او دې نه علاوه هم که اجرا بند هم شي نو ان کیس د شپې څه حادثه وشي څه مسله ټلیفون دغه کولاو وي هر وخت خدمت ته حاضر وي. نو یو پاپولیریټي ده، بل خپل خاندان دی، خپل ووټ هم شته او لګیا دی. دا خو ټول خلک ویني چې په دغه واټ باندې خدمات دغه ډېر زیات دي. د اوس نه دي چې کله هغه پیپلز پارټۍ کې هغه زمانه کې هغه چې دی نو فنډونه راوړي دي د خپل د منسټرانو نه، د خپل ایم پی ګانو ایم ان ګانو نه، او دلته خدمت کړی دی. هغه د بجلی په مد کې هم کړی دی. د هغې چې دی نو لکه د ډرین او سټریټ پی سی سی شوه، د روډ په اسفالټ روډونه دې مد کې هم کارونه یې کړي دي، د ګیس په مد کې هم کړي دي. نو خدمت یې ډېر زیات کړی دی. د دې علاقې خدمت نن چې تاسو په واټ 3 کې وینئ، خاص کر سلطانګړی او سیول بازار او په دغه ایریو کې، نو دا سټارټ نه لکه دلته ان پی ام ګورنمنټ تیر شوی دی، د کتاب ګورنمنټ دی، د هغوی ښه تکړه خلک په واټ 3 کې موجود دي. په رسالپور په بیس کې دا ټایم زموږ د صدر صاحب الیکشن چې کوم دی نو په دې کې سټرانګ مقابله هغه تکړه کینډیډیټس په واټ 3 کې دي. نو دې خلکو چونکې خپل پارټو سره ډېر تعلق هغوی کار نه دی کړی. صدر صاحب چې دی نو د پیپلز پارټۍ دور نه لکه دلته تاسو د اوبه ټیوب ویل وګورئ، ټینکۍ وګورئ، بیا د هغې نه علاوه ګیس وګورئ. دا د پیپلز پارټۍ دور کې د هغې خدمات دي. سټریټس شړومبې شوي وو او بیا چې پی ټی آی ته بالکل جی د 90s نه تقریبا 91-92 نه هغه لګیا دی، محنت کوي او یو عام ورکر ادنا ورکر نه هغه سټارټ شوی دی او خپل د رسالپور د پیپلز پارټۍ صدرانو هغه خدمت کړی دی او د پارټۍ مشرانو کړی دی او خپل د علاقې ډیولپمنټ ته هغه کارونه کړي دي. دریم به مونږ دې نه پس به راشو د عدنان خټک واټ 2 کینډ سره. نو هلته هم مونږ سره تقریبا 3 کینډیډیټس وو، د هغوی درخواستونه او شوق یې لرلو پارټۍ سره او هغوی کېناستو مشاورت وکړو. عدنان موجي صرف په دې یو څو خبرو مونږ سلیکټ کو، یو خو هغه هلته اوسیږي، بل د هغه چې دی نو یو مطلب هغه جانانه غونته کې کس نی، بس یار چا لکه دا نه ګوري چې پارټي ده، د علاقې د خپل د واټ د خلکو خدمت داسې کوي چې لکه دا نه ده چې دا د ما پی ټی آی کې دغه دی، بس هغه هر چا سره خدمت کوي. ټیک شو. او بل ینګ دی، انرجیټک دی، ټیک شو، او ټایم ورسره شته. سیاست د پاره چې دی خدمت د پاره ټایم یو ډیر زیات میټر لري. چې ټایم وي نو دا سړی کولی شي، او چې ټایم چا سره نی نو دا ډیر ګران شي بیا. نو عدنان هم زمونږ انشاءالله مضبوط کینډیډیټ دی. نو فلحال موجوده حالات مونږ چې کم ګورو نو هرډلز مونږ ته شته، مسلې شته او مسلې مونږ ته د اپوزیشن نه نشته، خو یو چند کسان دي د هغوی طرف نه چې دی لکه مطلب دغه د زمونږ په پارټۍ کې دننه لکه انتشار یا سازش کولو. پی ټی آی ګوره اپوزیشن یې نشي والی، پی ټی آی والی شي. دا تاسو په ضمني کې موکته دا ستاسو وړاندې دي. نو دا ځلم دا بی ډي الیکشن چونکې د الیکشن یو موسم شروع شو، بیا یو موسم رالو د الیکشن او د بی ډي، دې نه پس دا نور بلدیات دي د تحصیل او د یونین کونسل په سطح، دا د هغې شروعات دی. نو چونکې اپوزیشن ویني چې موږ خپله خو ګټلی نه شو، نو دي خپلو کې موږ لکه تقسیم شي، دی خپلو کې ډیوایډ شي، ډیوایډ اینډ رول والا فارمولا هغوی استعمالوي. خو انشاءالله دې سازشونو کې به هغوی کامیابیږي به نه،
دینه مخکې تاسو مونږ سره لږ ساعت مخکې چې غپ شپ لګېدو تاسو خبره کړې مو چې دا یو پوسټ شیر شوی رسالپور میں سازش اور خبره سورجونه روانه ده دا جی بس غپ ته اسی هغه فیک خبره وي او داغه ما باقاعده په کمنټسو کې ما داغه جواب کړی د خبرو ان شاء الله تعالی پی ټی آی دا ځل چې د ضمنی نه زیات متحد الیکشن وکړي جی د روان ویډی کنټرول بورډ الیکشن د کې د خټک برادران خپل کې اختلافات استغه هو اثر یره جی دا قسمه خبره زمون پر رسالپور ماشاءالله او د الله په فضل نشته نه داسې قسمه رابطې شوي دي او نه داسې پی ټی آی کې دلته انتشار د ګروپینګ به وي که نه هغه یو بیله دا ماینر خبرو باندې یو بل سره د کینډیډیټس یا ورکرانو یا عہدیدارانو مسلې راځي خو غټه مسله پکې نشته داسې او زه اخر کې خپل ټول د رسالپور خلکو عوامو ته یو میسج ورکوم چې مرای کرم تاسو په خپله ووینئ لکه مونږ ته ټول معتبر دي څومره کینډیډیټس ولاړ دي د کمې پارټۍ نه دي د آزاد دي هرې پارټۍ نه ولاړ دي ټول مونږ دپاره معتبر دي ښه دي ولې زمونږ یو کلیوالي ده یو غمخواري ده خو عوامو ته مونږ دا وایو مونږ هغه کینډیډیټس ته سپک نه ګورو خو عوامو ته صرف دا میسج ورکوم چې تاسو کم سے کم دومره وګورئ چې په دې علاقه خدمت کم کسان کوي هغوی له ووټ ورکوي او موجوده حالاتو مطابق د ګورنمنټ مطابق چونکې دا کنټونمنټ د وزارت دفاع په انډر کې راځي نو بینیفټ دی خلک همیشه هغه طرف ته زور کوي چې کوم طرف نه هغوی ته بینیفټ میلاویږي فایده ډیره مهرباني جی الله مو قدر وکړه